دا ولې ځکه چې په دې کې د ډېرو ورځو نه اناپلازموسس چړېږي، صحیح ده. او څومره چې ټیک بورن ډیزیزز دي، پروټوزوان ډیزیزز دي، د هغې پهچان دا وي چې هغه دونه څونه آر بي سي ده، وینه ده، دا کموي، انیمیک شي، انیمیا شي. نو کله چې په څاروي کې وینه کمه شي، صحیح ده که نه، نو دا څاروي به د خوراک نه هم پرېوځي، دا څاروي به د نور اکټیویټیز نه هم پرېوځي. په هغه اکټیویټیز کې ریپروډکشن، پروډکشن، دا ټول پکې انوالو دي. پی کول، د دې لنګېدل، د دې لګېدل، د دې بچي ټینګېدل، دا ټول د دې سره ریلیټډ دي، صحیح ده. بل دا ویښته یې نه تاسو دا ویښته چې کوم ولاړي په یو نیم څاروي هسې ولاړي، په یو نیم څاروي په دې ریکټ شل یا په پروټوزوان ډیزیز کې په ټولو کې دا ولاړي. او بل دې بچي ته مې لا خیال شو، ته راشه یاره دا بچي لږ شان د دې میدان ته که داسې مه کوه که نه، ګوره ظلم به نه کوې که نه، ښه دې ته ظلم وایي. دا زومینګ دا بچي راواخله ته دې بچي ته وګوره، دا د څونه میاشتو دی؟ ډېر کمزوری دی. ښه پکار دی چې دله صحیح پی ورکړې، صحیح ده. او د ده خس و خسمانه وکړي، د غوا سره د ده غوا نه علاوه د ده خس و خسمانه وکړي، ازار به درته کوي بیا، صحیح ده که نه. دې په خېټه مول هم ساته او تا څنګه برابر دي. تاسو وګوره د هغه خو یو وګوره په وجود کې څونه سپوروالی راغلی دی، ټول ویښته ترې پرېوتي دي، څومره کمزوري شوی. او دا سپوروالی یوازې په دې کې نه دی، په دې مور کې هم دی. دا دی دې سټ ته وګوره، دې سټ ته وګوره. زمونږ تا ته پته شته یو ښه ډاکټر چې وي که نه، د هغه کار شوي تا ته پته شته د دې څاروي د علاج د زیات د فارمر کنوینس کول چې دی په دې خبره آماده کړو، په دې خبره باندې قایل کړو چې او بای دې څاروي له دا څیز ورکول غواړي، دا به فایده وي. چې ده ته فایده وي، ما ته به فایده وي، ما له به ښه پروډکشن راکوي. عموما مونږ لاړ شو څاروي ته علاج وکړو، خو فارمر له دماغ نه جوړو. پکار دی چې موږ فارمر له دماغ جوړ کړو چې بای ته به داسې کوې ګورې، صحیح ده که نه. ځکه چې هغه د نیم علاج د ده ضروري وي. ساتي دې یو ما خو د یو ټیم ستنې وکړې بس وکړې چې د ده دې باندې یقین جوړ شي چې بای دا څیز به داسې داسې مخکې کول غواړي. ټیک ده، اوس په دې ته موږ علاج کړو، موږ له بیا 48 غنټې پس په ته موږ له رزلټ راکوي. ښه ځکه دا بیماري داسې په یو ستن نیمه نه ختمېږي، اناپلازموسس دا به ټایم هلي، دورانیه د دې لږه اوږده وي، صحیح ده. انشاءالله ښه به شي. ټیک ده.